سلامونه ګرانو کتونکو، اخیل صوبزی مخاطب یم د سونه پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه. او رښتیا خبره دا ده چې هره ورځ د تېرې ورځې نه بده تېرېږي، خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم سکیورټي صورتحال یا کومه بدامني ده، کم دهشتګردي ده. په دغه پس منظر کې یا پېش منظر کې نن بیا یوه درنه ورځ وه او د دې درنې ورځ د ټول نه غټه واقعه چې ده هغه د باجوړ سره تعلق لرونکی ممتاز قبایلي شخصیت عالم دین او د NP رهنما مولانا خانزیب صاحب او دغه په ملګرو باندې هغه ټارګټډ اټیک دی یا قاتلانه حمله ده چې د هغې په نتیجه کې مولانا خانزیب صاحب سره د دوه نورو ملګرو او د پولیس اهلکارو چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. 3 کسان په دغه واقعه کې شهیدان شوي دي او 4-5 چې کوم دي هغه زخمی دي. پکې د دې نه بعد بیا د عوام چې کوم احتجاج او یا د هغې چې کوم رد عمل هغه فطري اگر چې په کار دا وي چې په پوره من طریقې باندې خلک احتجاج وکړي، ځکه چې باجوړ د تېرو یو څو ورځو نه یا یو څو هفتو نه یا څو میاشتو نه هغه د بدترین قسمه حملو په ضد کې دی. تاسو ته به یاد وي چې 13 ورځ په مامون د تحصیل کې د FC یو ګاډی چې دی په هغې باندې اټیک وشو، هغه بیا وسوځولی شو، د هغې کې چې کوم اسلحه وه هغه یې ویوړه او د هغې نه بعد هلته کې په 3 مختلفو ځایونو کې د سکیورټي فورسز او د کلدم TTP د ګروپ په منځ کې چې دی باقاعده په ګینټو باندې محیط یو جنگ وشو، جړپونه پکې وشو، په هغې کې خلک چې کوم دي د سوات یو اهم کمانډر چې دی هغه پکې هم وژلی شو. پکې دغه رنګې تاسو ته به یاد وي چې هفته 10 ورځې مخکې AC باجوړ چې دی ډېر ښکلی ځوان و، هغه د هغه په ګاډي باندې حمله وشوه، د هغې په نتیجه کې 2 نور اهم اهلکار یا افسران چې کوم دي هغه پکې هم شهیدان شو. باجوړ چې دی هغه نه صرف دا چې د کلدم TTP او نورو ګروپونو د دغه حملو یا سرګرمو مرکز پاتې شوی دی، بلکې د 13 کال 2 نه یا 3 کالو نه په باجوړ کې داعش خراسان چې دی هغه هم خپل کاروایي نه کوي. تاسو ته به یاد وي چې هم په دغه ښار کې چې هغه هیډ کوارټر دی د باجوړ، په هغې کې یو کال یو نیم کال مخکې د مولانا عبدالرحمن صاحب په JY باندې د هغو په یو کنونشن باندې حمله شوه، په هغې کې 80 کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي او هغه حمله چې وه هغه داعش کړې وه. تر اوسه پورې چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم یا تاسو یې ګورئ چا هم د دې حملې ذمواري چې ده هغه نه ده قبوله کړې، خو ظاهره خبره چې دا په واضح انداز کې د دهشتګردۍ واردات دی. هم دغه وجه ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر چې دی مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار یو څو غنټې مخکې ښار ته رسېدلی دی، هلته کې هغه په خپل خطاب کې دغه واقعه چې ده هغه د دهشتګردۍ واقعیت چې کوم ده یا د هغې نتیجه ډکلیر کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې داسې واقعیات نوي نه دي. هغه خلک بقول میا افتخار چې هغه د امن دپاره خبره کوي، هغه د ترقۍ خبره کوي، هغه د سوکالۍ خبره کوي، هغه چې دي هغه ټارګټ کیږي. هغه دا خبره هم وکړه چې زموږ دپاره دا نوی شهید نه دی، د دې نه مخکې موږ 1200 شهیدان چې دي چې په هغې کې د هغې زوی هم شامل دی هغه ورکړي دي. هغه په خپل تقریر کې په هغه د انتظامیې په هغه شلنګ باندې یا لاټي چارج باندې یا هوایي فایرنګ باندې احتجاج وکړو او هغې ته مشوره ورکړه چې خلک د پوره امن احتجاج نه مه څاروئ او موږ د امن دپاره یا د دهشتګۍ د خاتمې دپاره د باچا خان د فلسفې مطابق یا د هغې د پارټۍ چې کوم پر امن احتجاج وي یا د هغې چې کوم سټانس دی په هغې باندې موږ یقین ساتو. په کار دا ده چې موږ په داسې واقعیاتو باندې هم دغه موقف اختیار کړو کوم چې میا افتخار حسین چې د هغه اختیار کړی دی. پوره پښتونخوا چې د هغه په مختلفو علاقو کې د جنګ په ولقه کې ده او په دې باندې د پولیټیکل پوینټ سکورینګ ضرورت نشته. څنګه چې وزیر اعلی صاحب اعلان کړی دی پرون نن چې دی په کور کمانډر کانفرنس کې هم د دغه عزم اظهار شوی دی چې موږ به د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره ټول اقدامات چې دي هغه به کوو. آل پارټیز کانفرنس چې کوم دی د صوبایي حکومت د طرف نه باز خرابي بسیار ډېر وخت بعد چې کوم دی هغه راوختی شوی دی. په کار ده چې ټولې پارټیانې په دغه کانفرنس کې شرکت وکړي، صوبایي حکومت د خپلو ذموارو ادراک وکړي او د هغې نه مخکې زما ذاتي طور د یو جرنالست په حیثیت باندې تجویز دا دی چې د اپیکس کمیټې اجلاس چې دی هغه دې راوغواړي، په هغې کې کور کمانډر صاحب پکې وي، الریډي په هغې کې ګورنر وي چې هغه د وفاق نماینده دی، کور کمانډر صاحب د اسټبلشمنټ نماینده دی، د افواج پاکستان نماینده دی، وزیر اعلی چې دی هغه چیف ایگزیکټیو دی. او په دغه ټوله صورتحال باندې چې خیبر پښتونخوا ته کوم راپېښ دی د بدامنۍ کوم نوی لهر دی، په دې باندې دی په سنجیدګۍ سره مشاورت هم وکړي او د هغې سره بیا لازمي خبره دا ده چې د نیشنل ایکشن پلان په کومو نکاتو باندې چې عمل درآمد نه دی شوی دی هغه دی یقیني جوړ کړي. په کار دا ده زموږ درخواست وي چې د خیبر پښتونخوا ټول پولیټیکل
سټیک هولډر چې کوم دي، ریاستي سټیک هولډر چې کوم دي، هغه په دې موقع باندې یا په داسې مواقع باندې هغه د تحمل نه کار واخلي او داسې یو حرکت ونه کړي، داسې یو خبره ونه کړي چې په هغې باندې عوام مشتعل شي. ځکه چې دهشتګرد ګروپونه چې کوم دي هغه هم په دغه تمه باندې داسې چې عوام په خپلو کې تقسیم کړي، ریاستي ادارو سره سیاسي پولیټیکل ورکرز چې کوم دي یا پارټیانې چې دي هغه وجنګوي. نو موږ له پکار دا ده چې موږ د دې سانحاتو نه بعده، داسې واقعاتو نه بعد، داسې حملو نه بعد د تحمل مظاهره وکړو، د برداشت مظاهره وکړو او د بالنغزرۍ مظاهره وکړو. الله دې په خیبر پښتونخوا کې امن قایم کړي. ډېره مننه.